بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو تر اوسه خبرې زه تاسو ته یو خبره کوم د مولانا فضل د دې ډیزلي سپورټرو ته ټولو ته چې دا مولانا فضل الرحمن دا دواړه کلیپونه چې دا د مولانا فضل الرحمن دی کنه، دا اول چې دی دا بل څوک دی او دا وروسته بل څوک دی. کو الله پاک تی تا تبو برباد کی مولانا فضل الرحمن د امریکې ته تا دا خبره کړوه چې مال حکومت وزیر اعظم جوړ کړ د پاکستان، او ستا چې څه قسمه ډیمانډ ته نو زه به یې پوره کوم، خو ما د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړه. ته هغه سړی بلکې خبره دا ده چې د کشمیر د کمیټۍ ته هغه سړی ته چې د کشمیر خلک تا لړزول او د کشمیر د عوام په سر باندې تا پیسې اخیستې دي او د خپل لرې ترې اچولي. ته هغه سړی چې په افغانستان باندې تا ډیزل خرڅ کړلی، پټ د دې خلکو نه دې پټ خرڅ کړلی، ته هغه سړی. عزتمندو تاسو د علماو دشمن د رضا خان دا خبرې ولیدلي چې د نورو خلکو په شان دي دا هم په علماو پسې غاپي او د علماو خلاف چې کوم دی هغه سپکې سپورې وایي. نو د دلته چې کوم دی یو څو اعتراضونه په مولانا صاحب باندې کړي دي، نو زه د دې د اعتراضونو جواب کول غواړم. اول نمبر د علماو دا دشمن وایي چې مولانا صاحب مخکې د پوج خلاف بیانونه کړي دي او نن چې په حکومت کې دی دا چې کوم دی د پوج په حمایت کې بیان کوي. نو زه د دې خبرې دا جواب کوم چې کله دغه پوج په سیاست کې ګوتې والي او د هغې د وجې نه چې کوم دی ستا حکومت راټینګو، نو خامخا مولانا صاحب د هغې خلاف بیان کوو. او د هغې مثال یو دا دی چې کله د باجوا ټیم ختم شو، ولې بیا چې کوم دی د عمران خان په حکومت کې د هغې ټیم سیوا شو او هغې له نور ټیم ورکړو، خو په خپل منځ کې میلاو که نه. او چې کله نن پوج د دغې نه لاس لرې کو، نو اوس نه ستا مشر شته دی او اوس به خامخا مولانا صاحب د هغې په حق بیان کوي. او که ته داسې تضاد بیانونه وې چې مخکې یوه خبره وروسته بله خبره، نو ستا د مشر څومره بیانونه څومره خبرې راوړم ته ماته ووایه چې هغه در وښیم چې ته هغه وګورې. غلبې له رپاسې لوټې تو چې په تا کې دوه سوري دي، د دې نه بېشماره بیانونه خو ستا د مشر دي چې د یو بل سره ټکراو دي، تضاد دي. او بل اعتراض دا کړی دی چې ته هغه انسان یې چې تا امریکې ته ویل چې ما وزیر اعظم جوړ کړئ، چې تاسو څه ډیمانډ کول غواړئ هغه به زه پوره کړم. نو زه کلم د عالمانو دغې دشمن ته زه چیلنج ورکوم، که تا یو حلالي انسان ځان ته وې او په تا کې غیرتي، ته ماته د مولانا صاحب هغه بیان نه وړه چې هغې امریکې ته ویلي چې تاسو ما وزیر اعظم جوړ کړئ، چې تاسو څه ډیمانډ کول غواړئ هغه به زه پوره کړم. که چېرې تا د مولانا صاحب داسې بیان نه وړو، اخوا دې خو خبرې ونه راوړئ، هم تا څه چې تا وویله دغه خبرې به راوړئ. د هغې ورځ نه پس زما د مولانا صاحب دفاع ختمه، زما د مولانا صاحب د پالټۍ نه استعفا، زه به ستا ملګری شم. خو انشاءالله د قیامت سبا راتلی شي، ته دا چیلنج هېڅکله نشي پوره کولی. او بل اعتراض دا کوي چې د کشمیر د کمیټۍ چې ته مشر وې د هغه خلکو په سر د پیسې اخیستې دي او خوړلې دي. نو دا خو ته یو الزام لګې، دا خو اسانه خبره ده. زه به وایم چې ستا د ټولو مشرانو کشرانو دا پیسې اخیستې دي او خوړلې دي، نو دا څه خبره ده؟ ثبوت راوړه. ستا مشران چې د کشمیر د کمیټۍ مشران پاتې شول، هغوی کومه توره کړله هغه توره ته ماته وښایه چې ته مولانا صاحب باندې الزام لګې. دغه رنګې یو دا الزام هم په مولانا صاحب باندې ولګوو چې د بېنظیر په وخت کې چې کوم دی دا ډیزل چې کوم دی په غلا باندې خرڅ کړي دي. نرشه په ځان کې غیرت راوله، ځان ته غیرتي ووایه. ستا چې کوم دی په صوبه کې د 9 کالو خواوشا پورې حکومت وشو، په مولانا صاحب باندې تاسو څومره کرپشن ثابت کو، په مولانا صاحب باندې تاسو څومره غلا ثابت کړه، مولانا صاحب تاسو څومره پیرې جیل ته واچو، هېڅ هم نشته دی. خو تش الزامونه دي چې الزامونه لګوئ چې ستاسو 9 کاله چې کوم دی صوبه کې حکومت تېر شو تېرېږي، نو ولې چې کوم دی تاسو مولانا صاحب باندې غلا نه ثابتوئ، ولې مولانا صاحب تاسو نه نیسئ، ولې هغه جیل ته نه اچوئ، خو چې څه شته نه نو څه به ثابت کړي. نو دا د دې خلکو صرف هغه دروغ دی، منافقت دی، د علماو بدنامي ده. علما بدنامي دا د غیرو سازش دی چې دې خلکو په ذهن کې دا چولی شوی دی چې علما بدنام شي. د علماو دغه دفاع کوونکي نوجوانان موجود دي، انشاءالله هېڅکله به چې کوم دی تاسو موږ دې خبرو ته پرېنږدو. نو الله رب عزت دی زموږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.